زما د دین اسلام معزز مسلمانان ورونو، الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې د خپل انعاماتونه یو انعام دا هم کړی دی چې زمونږ په ژوند کې خپل مبارکه او مقدسه میاش رمضان المبارک بار بار راوستي او دغه مبارکی او مقدس میاشتې الله جل جلاله چې څومره لوی فضیلت او څومره اهمیت ذکر کړی دی، یقینا د یو انسان د بخشش دپاره په دغه میاشت کې لوی سامان موجود دی. دغه میاشت الله جل جلاله بیا په مونږ باندې راوستله او 4-5 ورځې بعد الله جل جلاله د رمضان المبارک دغه میاشت شروع کوي. الله جل جلاله دغه میاشت زمونږ په ژوند کې راولي بار بار، او دغه میاشت کې د عبادت توفیق الله جل جلاله مونږ ټولو ته رانصیب. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے خلقو په تاسو باندې ما روزې فرض کړي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په تاسو نه مخکې کوم امتونه تیر شوي دي په هغې باندې دا روزې فرض کړی شوي. علماء کرام لیکي تیرو امتونو کې الله جل جلاله د روزې طریقه کار دا فرض کړی چې په هر میاشت کې به په دغه خلکو باندې 3 روزې فرض وي. د کال 12 میاشتې دي، نو په هر میاشت کې به په دغه خلکو باندې 3 روزې فرض کړی شوي وي. یو 14مه، 14مه او 15مه د هرې میاشتې دا روزې به هغې خلکو فرضي روزې نه وي. او بعضې علما کرام وایي چې د دې سره به یو روزه بله هم په دیو باندې فرض وه چې هغې ته د عاشورې روزه وایي. نو دا په کال کې تقریبا 37 ورځې راځي، 30 ورځې چې په نورو امتونو باندې په کال کې 30 روزې دا فرض کړی شوي. او بعضو علما کرامو دا خبره هم ذکر کړې ده چې د دې سره یو روزه د عرفې روزه هم وه چې په 13 امتونو باندې دا فرض. نو چې دغه ورسره کې نو بیا په کال کې په دغه 13 امتونو باندې 38 روزې دا الله جل جلاله فرض کړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په هغه صحابه کرامو باندې چې ایمان راوړی و، په هغو باندې هم الله جل جلاله په اوله کې دغه روزې فرض کړې وي، 37 یا 38. بیا چې کله رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو د هجرت په دې 2م کال باندې الله جل جلاله د رمضان المبارک دا میاش په دې کې دا 10 روزې فرض کړې. او د دې نه چې علاوه نورې کومې روزې وي نو هغه یې نفلي وګرځولې، که دا نیسئ او که نه یې نیسئ، خو لیکن د رمضان المبارک دا 10 روزې یا یو کم 10 روزې چې میاشت د یو کم 10 وي، دا په انسانانو مسلمانانو باندې الله جل جلاله فرض وګرځولې د هجرت په 2م کال باندې. نو دغه تسلسل دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواخله تر هغه دور نواخله تر اوسه پورې را روان دی، یو فرضي عمل دی الله جل جلاله زمونږ نه ادا کوي. او زمونږ مشران چې څومره تیر شوي دي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله به د رمضان المبارک میاشت نږدې راغله نو صحابه کرام به راجمع کړل او د دې رمضان المبارک فضائل به ورته شروع کړل چې صحابه او خلکو په تاسو باندې یو میاشت را روانه ده چې ګورئ هغه ډیره مبارکه میاشت ده، داسې مبارکه میاشت ده چې د هغې نفل په فرضو الله جل جلاله بدلی او د هغې فرض الله جل جلاله هغه په 90 فرضو باندې بدلی.
نو دا فضائل به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکې نه صحابه کرامو ته بیانول، د دې دپاره چې د صحابه کرامو دا ذهن د مخکې نه دی رمضان المبارک او د دې روجو ته برابر شي، تیار شي، چې شوق او ذوق پیدا شي. بلکې د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه کار بداو چې کله به د رجب میاشت شروع شوه نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد 2 میاشتې مخکې د دې رمضان المبارک دپاره چې زما په ژوند کې راشي دا دعاګانې به یې غوښتلې. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا وبلغنا الی رمضان. دا دعاګانې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې الله جل جلاله مونږ رمضان المبارک ته ورسوه چې په هغې کې ته به مسلمانانو باندې کوم رحمتونه راورې، د مغفرت کومې پیرزونې کې الله جل جلاله چې هغه زمونږ په ژوند کې راشي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا داسې یو مبارکه میاشت ده چې کوم یو انسان په دې میاشت کې دا روجې ونیولي، خو لیکن د دې روجو دپاره یې 2 شرایط په دې حدیث مبارک کې ذکر کړل چې دا روجې څنګه ونیولي. ایمانا دا سړی ګوره مؤمنو د ایمان راوړی او د کلکه عقیده وه په د الله جل جلاله په ذات باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې د ایمان لره او کلک ایمان لره، او د رمضان المبارک روجې ونیولي او ورسره واحتسابا دی انسان دا روجه نیوله او خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره نیوله، د چا نمود دکلاوه او ښودنه مقصود نه وه چې خلک ماته ووایي چې دا ډېر روجهدار سړی دی، ډېرې روجې نیسي. اوس ګوره اندازه ولګوه په عباداتو کې روجه داسې یو عبادت دی چې په دې کې چې څوک ښودنه نه کوي نو نه په خپله چې کوم دی نو چاته نه ښودلی کېږي. مطلب دا دی که حج له لاړې نو ټول خلک به درنه خبر شي چې پلانکې حج له تلی دی، که عمرې له لاړې نو ټول خلک به درنه خبر شي، که ته نه هم وې چاته نو خلک درنه خبرېږي، که مونځ کې ته چاته نه هم وې نو دلته به جومات کې ولاړې خامخا ښکته کېږي، به سجدې له وځي، رکوع له وځي، قیام به نو خلک به درنه خبرېږي. که صدقه او زکات ورکې نو بیا به درنه هم خلک خبرېږي، که هېڅوک درنه خبر نه شي نو هغه سړی خو به درنه خبر شي چې چاله یې ورکې زکات او صدقه چاله ورکې نو هغه سړی خو به درنه خبر شي. خو لیکن په عباداتو کې روجه داسې یو عبادت دی چې چاته یې نه وی نو څوک درنه خبرېږي، چې چاته یې تذکره نه کې نو څوک درنه نه خبرېږي. دا ستا او د الله جل جلاله په منځ کې یو راز دی. بس زمونږ د علماء کرامو په نصاب کې یو کتاب شامل دی، هدایه د فقه کتاب دی، ډېر مضبوط کتاب دی، افصح العبارات ورته وایي علما. مرغینانی رحمه الله هغه کتاب لیکلی دی. مرغینانی رحمه الله 14 کاله چې کوم دی نو روجې نیول وي، د رمضان المبارک نه علاوه 14 کاله روجې نیول وي، او داسې روجې نیولې وې چې په دې 14 کالو کې د ده نه خپله ښځه خبر شوي او نه یې ته واړه خبر شوي وو، بچیان خبر شوي. نو چې د چا نه واړه خپل بچیان او خپله ښځه خبر نه شي نو هسې بار به څوک خبر شي. نو 14 کاله ده دا روجې نیول وې، او د تعجب خبره دا ده چې په دې 14 کالو کې دا کتاب هم لیکلی دی. خلک به دې څنګه نه خبرېده چې وایي ماسپښین به له خپلې کور والا روټۍ راوړه، دی به په جومات کې و دروازه به یې ورته وټکول چې روټۍ مې راوړه، ده به دا کتاب لیکل دی چې صحیح ده څوک یې پلانکی یم روټۍ راننه باسه، روټۍ به ورته کېښوده دی چې اوس ته تلی شي ته ځه، خپله ښځه به یې رخصت کړه. لږ وخت به وشو نو یو طالب علم ته به یې اواز کوي راشه، هغه ته به وي دا روټۍ وخورو. چې کله به طالب علم روټۍ وخوړله نو په کور والا پسې به څوک ولېږل وی راشه دا لوښي دروړه. هغې ذهن کې به دا خبره وه چې زما د خاوند روټۍ وخوړه، د طالب علم په ذهن کې به دا وه چې روټۍ خو هسې هم راغلې ده، ده به ترې خوړلي او څه به ترې پاتې شوي چې هغه ماله راکوي. 14 کاله داسې تېر شو چې ده روجه ونیوله نفلي
او هیڅوک ته خبر نشو. داسې خلک موجود دي. نو د خبرې مقصد او غرض دا کوم چې حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای من صام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې روژه ونیوله په حالت ایمان کې عقیده مضبوطه وه په الله تعالی، واحتسابا او د ده روژه خالص د الله د رضا دپاره وه، چاته پکې ښودنه، چاته پکې دکلاوه، د چا نه دا ګمان کېدل چې دا د روژهدار سړی دی ډېر ښه سړی دی، دا مقصد یې نه و. غفر له ما تقدم من ذنبه. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره درنه جمله ارشاد فرمایي، شانداره جمله ارشاد فرمایي چې د ده زاړه څومره ګناهونه دي الله جل جلاله به د دې روژو د کبله ټول معاف کړي. او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې یوازې په رمضان المبارک کې روجې نیول نه دي. ګورې زمونږ ذهن ته دا خبره راځي د رمضان سره چې روجه راله، بس د رمضان المبارک جدا یو فضیلت دی او په دې کې روجه نیول دا یو جدا فضیلت دی. یعنی د رمضان المبارک د روجې نه علاوه نور فضایل هم دي. د ماسخوتنې څوک روجه نیسي؟ د شپې څوک روجه نیسي؟ نه نیسي. خو لیکن په دغه ټیمونو کې د دې رمضان المبارک جدا فضایل دي الله جل جلاله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله باندې مونږ او تاسو ته ښودلي. نو د دغه فضایلو نه یو فضیلت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو انسان چې د شپې ودرېده الله جل جلاله ته عبادت وکړه، تراویح وکړي، تهجد وکړه او د ایمان مضبوطو او د خالص د الله د رضا دپاره دا کار وکړه، نو الله جل جلاله به د ټول ګناهونه معاف کړي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وایي یو پیر صحابه کرامو تپوس وکړه چې د الله رسوله مونږ انسانان خو ډوډۍ خورو، دا شیطان څه خوري؟ د شیطان غذا څه ده؟ دا په څه پایي؟ نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صحابه کرامو ته ارشاد وفرمایه چې د شیطان غذا حرام خوري ده. څه شی ده؟ حرام خوري. په چا غیبت کړي، په چا باندې بل ته کنځلې کړي، په چا باندې د چا حق وهلی، په چا باندې د ښځې حق وهلی، په چا باندې د ګاونډي حق وهلی، په چا باندې د چا پوله وهلی، چاته چې کم دی نو کنده کنستلی، دا د شیطان کار دی، دا دغه خوراک. بیا صحابه کرام تپوس کوي چې د الله رسوله د دې قسمه خبرونه د بچاو دپاره چې د شیطان ته غذا میلاو نشي څه کار پکار دی؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایا علیک بالصوم. د دې کارونو د بچاو دپاره ستا دپاره لازم دا دي چې ته څه وکړې؟ روژه ونیسي. چې روژه دې ونیوله د غیبت نه به ځان بچ کړي، چې روژه دې ونیوله جومات ته به توجه پیدا شي، چې روژه دې ونیوله د الله کتاب به راواخلي، چې روژه دې ونیوله روژه په خپله یو عبادت دی. دغه لوږه دغه تنده دا خالص د الله د رضا دپاره ته برداشت کړي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه ارشاد وفرمایه الصوم جنه، روژه یو ډال دی، ډال. تاسو به کتلي پخوانه زمانه کې به دا جنګونه چې کم دی نو دا په نیزو، په تورو، په دې شیونو کې د پلیندو د طبخي په شان یو شی به په دې منځ کې به یو کړی وه، هغه به د دغې جنګجو سره ورسره و، چا چې به جنګ کاو ځان به پې خلاصاو، د بل نه بچاو به یې پې خپل کا. که اوس هم تاسو خیال وکړئ اکثر دا احتجاجونه چې کېږي نو د دې پولیسو سره یو غټ ډال ورسره وي، دغې ته ډال وایي، ځان پې بچ کوي د ګټو نه، کمرو نه، ګزارونو نه، لوړو نه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا الصوم جنه، روژه یو ډال دی.
روجه د څه نه ډال دی؟ روجه چې ونیوله د غیبت نه ډال دی. غیبت ونه کې په دې روجه به ځان د غیبت نه بچ کې. که ستا دا خیالي چې ما روجه ونیوله او دا روجه بس په خپله یو ډال دی، ما به دا بچ کوي، زما به زړه غواړي زه به غیبت کوم او دا روجه به ما بچ کي. نه، داسې نه ده چې روجه دې ونیوله نو ځان ته به روجه یاده کړي چې ګورې زما روجه ده، زه دا کار نه کوم. او بیا یو تفسیر محدثینو دا کړی دی چې روجه ډال دی، نو د څه نه ډال دی؟ د قیامت په ورځ چې خلک جهنم ته ځي نو دا روجه به ستا سره در سره او ته به پې د جهنم نه ځان بچ کې، د اور نه ستا دپاره دا روجه ډال دی. د دې وجې نه قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد وفرمایا ډېر په پیار، ډېر په مینه او محبت سره، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، هغه خلکو چې په ما باندې ایمان راوړی دی، نه زما خپلو خلکو، خطاب عام نه دی، خاص صرف مسلمانانو ته ما او تا ته دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روجه، او دا څه ګران کار نه دی او نه ناشنا کار دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، څنګه چې دا روجه په نورو خلکو باندې ستاسو نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي په هغو باندې فرض کړی شوې وه، دقسې دا روجه په تاسو باندې فرض کړی شوې ده. لہذا په ځان باندې ګرانوئ مه. زمونږ پښتنو کې اکثر دا عادتي چې چا روجه ونیوله جدی وایي چې بس زه د دماغو نه خلاص شوم. د ده ذهن ته دا خبره ورپرېوځي چې زما اوس روجه شو، زه به دویمه خبره نه برداشت کوم د چا. زما روجه شوه نو د مازدیګر نه بعد به زه جګړه کوم خامخ. دا یو خبره ذهن ته کوزه شوې ده. خو که چېرې دا سړی وږی شي په عامو حالاتو کې نو دی بیا د ټپوس په شان غولی ناسي، په چا پسې پاسېدی نه شي، ګزار نه شي کولی. خو چې د روجې متعلق ذهن ته خبره نه نوته چې اوس به زه دا چل کوم او هغه چل به کومه، نو په ځان باندې عبادت ګران وګڼي. لہذا هر مازدیګر چې کوم دی نو په بازارونو کې جګړې کېږي. حالانکې د روجې خو مقصد دا نه دی. د روجې مقصد څه شی دی؟ لعلکم تتقون. روجه د دې دپاره ده چې تاسو کې تقوا راشي، پرهیزګاري راشي. اوږد حدیث کې حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها، کہ ہر یو عمل د بنی آدم چې کوم یو عمل کوي هغه نیک عمل کوي نو الله جل جلاله دا لس چونده چې کوم دی نو د اجر او د ثواب په حیثیت سره بړاوي. چې یوه روپۍ دې چاله ورکړه الله جل جلاله تعالی د 10 روپو ثواب درکړي. چې 100 روپۍ دې چاله ورکړي الله جل جلاله ته د 0 روپو ثواب درکړي. بلکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې سیوا کوي الی 700 ضعف، تر 200 پورې ولا دا درجه اوچتئ اخلاص په بنیاد سره. چې بچا کې اخلاص لګي جو د 10 پورې، چې بچا کې ډیری جو ورزه پسې ورزه تر 200 پورې الله جل جلاله دا سیوا کوي. او محدثین لیکي چې دا 200 یو تعداد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. دې دا مقصد نه دی چې د 200 پورې په یو نیکۍ باندې تعالی الله جل جلاله اجر درکه او بس نور بل نه درکه 800 یا 0 وغیره. دا یو تعداد دی لکه څنګه چې موږ خلک اکثر وایو هلکه تا ته یو 0 ځله ما ووي، نو 0 ځله نه یې ویلي چا، هلکه تا ته یو 80 پیرې ما چې کوم دی نو دا خبره وکړه، دا ورته خلکو کړي نه 80 او 0 پیره. دا یو تعداد دی په خوله باندې جاري شي. دقسې الله جل جلاله چې کله یو انسان یو عمل وکړي او خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره یې وکړي، دکلاوه پکې مقصود نه وي، چاته پکې ځان ښودنه مقصود نه وي، نو الله جل جلاله په هغې باندې اجر او ثواب سیوا کوي. خو لیکن
قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. سوا ګوره د روجې نه چې روجه داسې یو عبادت دی، الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې دا روجه ګوره زما دپاره ده، دا روجه زما دپاره ده. نو اوس به ذهن ته یو سوال راځي ستاسو چې ولې دا نور عبادت ته الله دپاره نه دی؟ دا مونځ چې مونږ کوو نو دا چا دپاره کوو؟ ستاسو نه تپوس کوم، الله دپاره یې کوو که نه کوو؟ اوس الله جل جلاله ارشاد فرمایي فانه لی، دا روجه زما دپاره ده. د دې څه مقصد دی؟ نو په دې کې الله جل جلاله د مؤمن ته دا خبره ګوره کوي چې د نورو اعمالو اجر او ثواب به زه د فرشتو په ذریعې سره ورکوم، او د قیامت په ورځ باندې چې ته راشې او د روجې ثواب او اجر تا ته میلاویږي نو هغه به ګورې زه تاله براه راست درکوم. او په دې کې وایي دا خبره ارشاد فرمایي چې یاد ساته د هر یو عمل دپاره ما یو مقدار مقرر کړی دی، د هغې مقدار په حیثیت باندې به زه چې کوم دی نو د هغې اجر ورکوم. او روجه داسې یو عبادت دی چې د دې مناسبت چونکې زما سره دی، لہذا زما چې څومره لوی شان دی د هغې شان موافق به چې کوم دی نو زه تاله د دې اجر او ثواب درکوم. اوس د روجې څه شان دی؟ په دقې حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزید ارشاد فرمایي چې الله جل جلاله دې روجهدار ته دومره لوی انعام ځکه ورکړی دی یدع شهوته وطعامه لاجلي. دې سړي خپل شهوات خپل خواهشات دا خالص زما دپاره پرېښودي. یو سړی دی یو کمرې ته ورشي فریزر دې کولاو کې هېڅوک ته د خواته نه وي، دی دې سخت تږی شوی، خو که دی اوبو ته لاس کوي نو فوراً د ده ذهن ته دا خبر راځي چې اگر چې زما سره دې کمره کې څوک نشته دی خو ما ته الله تعالی ګوري، لہذا دی اوبو له لاس نه وروړي دی نسکي. نو دا د الله دپاره شوه دا روجه. یدع شهوته وطعامه لاجلي، د خپل خوراک خپل شهوات خپل خواهشات دا زما دپاره پرېښودي دي. نو د دې د کبله به زه د انسان ته دوه نعمتونه ورکوم. دا حدیث چې کله زما ذهن ته راځي نو زه ډېر خوشحالېږم، او یقینا چې یو انسان د هغه ذهن ته یو حدیث راشي او داسې حدیث وي نو هغه له خوشحالي پکار ده. حدیث کې څه راځي؟ للصائم فرحتان، د روجهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وفي رواية إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. چې د دې روجهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي، کله چې دی روجه ماته او دی روجه ماتې ته کیني نو د الله جل جلاله د طرف نه د ده په دې زړه باندې یو رونق یو خوشحالي یو سرور درته میلاویږي. په دغه ټیم کې دی خوشحالی، مونږ خو خوشحاله یو، تاسو خوشحاله یې که نه یې په دغه ټیم خوشحاله. اوس د حدیث دواړو خوشحالي په کوم ځای پکار ده؟ حدیث یو دی چې کله سړی روجه ماتی په دغه ټیم کې دی خوشحالی قدرتي طور باندې. او په دې حدیث کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اذا لقي ربه فرح بصومه. کله چې دویمه خوشحالي دا ده چې کله د قیامت هغه لویه ورځ ولګي او هر سړی په خپلو خولو کې ډوبي، د زوی نه څوک نه خبر، د مور نه څوک نه خبر، د پلار نه د خپلې ښځې نه څوک نه خبر، نو په دغه ټیم کې به د انسان ته یو خوشحالي میلاویږي چې الله جل جلاله به ورته د دې روجې د وجې نه خپل ملاقات نصیب کوي. اوس چې یوه خوشحالي په دنیا کې مونږ له راکړه نو الله جل جلاله په دنیا کې د ټولو نه لوی سخي ذات دی او که نه دی؟ نو په دنیا کې خوشحالي راکړله انشاءالله تعالی د قیامت په ورځ به هم الله جل جلاله دغه خوشحالي راکوي او خپل ملاقات به نصیب کوي. وإذا لقي ربه فرح بصومه، نو دغه انسان به په خپله روجه باندې بیا خوشحالی. او مزید ارشاد فرمایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، چې د روجهدار د خولې نه دا کوم بوی ځي نو د الله جل جلاله په نسب باندې دا بوی دا د مشکو او د عنبرو نه هم چې کوم دی نو بهتر دی.
خو دا کم روجهدار ته چې کله یو انسان د خپلې روجې ګورې خیال وساتي، په روجه کې ځان الله ته وسپاري، ځان ګورې لیونی نه کي، عباداتو ته ترجیح ورکي چې سحر دی پاسي او په سنت طریقه باندې دی پاسي، دی پېشمنۍ وکي. زمونږ خلک په روجه کې ټوله شپه ایښي او سحر ټیم شي نو خاص کر نوجوانان دا چې کوم دی نو پېشمني ته نه پاسي. حالانکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ان فی السحور برکه، په پېشمني کې خدای برکت یې ښودی دی چې پېشمنۍ دې وکړه ټوله ورځ به عبادت ته چست دی چابک به دا پېشمنۍ وکړه، لږ وختي پاسه عبادت وکړه د الله جل جلاله، تهجد وکړه، ټول کال موقع نه میلاویږي شاید، په دغه وخت کې پاسه 8 رکعته نفل وکړه، تهجد وکړه، که 8 نشي شپږ وکړه، که شپږ نشي 4 وکړه، که 4 هم نشي 2 رکعته خو وکړه که نه، په اطمینان سره یې وکړه، الله جل جلاله ته پکې زاري وکړه، سوال وکړه، ته د خپل عبادت خوند خو بیا ووینه که نه. پېشمنۍ دې وکړه، د هغې نه بعد د مونځ اهتمام وکړه، داسې نه چې پېشمنۍ دې وکړه او واپس په بستره ورغلې او وده شو، د دغې روجې د سرې نه چې کوم دی نو تا ته څه فایده نه میلاویږي. روجه خو دې ادا شوه، خو لیکن د دې روجې چې کومه ثمره ده او برکت دی نو هغه برکت ګورې تا ته حاصل نه شو. د پېشمني په وخت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د هر پېشمني په وخت کې الله جل جلاله چې کوم انسان لاس اوچت کړي او دعا کوي الله جل جلاله یې نه رد کوي، الله یې قبلوي. څومره محتاجه یو مونږ، څومره کمزور یو، څومره زمونږ ګناهونه دي، د ګناهونو انبارونه په مونږ پراته دي، او داسې یو اهمه موقع زمونږ د لاس نه لاړه شي، ډېر د افسوس مقام، او په هغه خلکو کې شامل نشو چې په کومو خلکو د الله جل جلاله خصوصي فضل و کرمي. یو حدیث مبارک کې راځي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د هرې ورځې د رمضان المبارک الله جل جلاله د 10 لکو کسانو چې کوم دی نو مغفرت فرمایي، د 10 لکو کسانو مغفرت فرمایي. او په یو روایت کې راځي چې هر شپه الله جل جلاله د 6 لکو کسانو چې کوم دی نو مغفرت فرمایي. او بیا د رمضان المبارک په دې اخیری ورځ باندې چې څومره خلق الله جل جلاله په دې رمضان المبارک کې دننه بخلی، څومره تعداد د هغې نه جوړ شوی په کروڑونو، نو د هغې په مقدار باندې په اخیری ورځ باندې الله جل جلاله د دغه انسانانو مغفرت فرمایي. څومره یو لوی اکرام او اعزاز دی زما استاد لپاره جوړ شوی دی. یوازې روجه دې ته نه وایي چې زه د خوله بنده کړمه، خوراک څښاک ترې نه کومه، نه، دا د روجې نوم نه دی. فلیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه. روجه یوازې دا نه ده چې انسان پکې د نورو نافرمانو نه ځان ونه ساتي او صرف خوراک او څښاک بند کړي، بلکې روجه چې څنګه ستا د سترګو ده، ستا د خولې ده، ستا د پوزې ده، ستا د غوږونو ده، ستا د خپو ده، ستا د اعضاو او د سوچ او د فکر هم ده. نیکې مسودې به تیارې، نیک فکر به کې، زړه به صفا ساتي، الله ته به ځان سپاري، د عبادت خوند به اخلي. دا ولې مونږ ته الله جل جلاله په رمضان المبارک کې حلال څیزونه به مونږ څه کړي؟ بند کړي چې دا ګوره ستا دپاره خوراک جایز نه دی. دا د دې دپاره چې زمونږ د 11 میاشتو دپاره ټریننګ کوي چې ګوره یاد ساته په تا کې دا قوت ما یې ښودی دی چې ته د حلالو څیزونو نه هم چې کوم دی نو ځان بچ وساتي، د حلالو څیزونو نه هم ځان بچ وساتي، نو په تا کې خو دا قوت بالکل شته دی چې د حرامو څیزونو نه په نورو ورځو کې ځان بچ وساتي. چې د حلالو نه ځان بچ ساتلی شي نو د حرامو نه خو خامخا ځان بچ ساتلی شي. لہذا دا الله جل جلاله زمونږ یو ټریننګ کوي، الله جل جلاله مونږ ته ښیي چې یو انسان هغه په رمضان المبارک کې د داسې ژوند تیری. لہذا دا 11 میاشتې چې کومې دي دا هم زما میاشتې، په دې کې به هم دا انسان په دې طریقه باندې چې کوم دی نو خپل ژوند دا مخکې تیری.
یو اوږد حدیث حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، خو چونکې وخت نشته دی، ډېر زبردست حدیث دی. آینده جمعه کې که ژوندي وي انشاءالله هغه حدیث به زه تاسو ته بیانوم. الله جل جلاله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي، او الله جل جلاله دې دا رمضان المبارک زمونږ د آینده ژوند دپاره د تبدیلۍ او په مونږ کې چې څومره ګناهونه دي د هغې د مغفرت او د هغې د عفو او د بخښنې سبب جوړ کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.